چې لس کاله زم په دې صوبه کې د پی ټی آی حکومت تیر شو د هغو څه آوټپوټ دی یی به دې ښه ده چې لکه موږ کې شعور پیدا کړو لږ ډېر موږ دغه راکړل موږ خپل ځان وپېژندو چا موږ د دې کلي خلک یو باشنده خلک. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه غفران الله یم. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د ملک پاکستان چې کوم سیاسي صورتحال دی نو یقینا هغه نن سبا ډېر د ګمبیر صورتحال سره چې دی هغه مخ دی او هم دغه وجه ده چې روب په مخه چې دی دغه د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو هم ګرفتاریانې روانې دي او د دې ترڅنګ د کم چې لیډرشپ و د هغوی دغه استعفاګانې هم روانې دي. د دې ترڅنګ که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ د ختمېدو خبرې هم روانې دي. په دغه هکله نن د سوات د ولس رایې هم معلومو چې د سوات ولس څه ویل غواړي آیا د تحریک انصاف پارټي ختمېدی شي که نه او که ختمه شي نو په دې صورت کې دوی د چا ملګرتیا بیا کوي او په ختمېدو په صورت کې څه ویل غواړي. پروګرام به مخ په وړاندې بوځو تاسو هېڅ چېرته مه ځئ زموږ سره اوسئ. پی ډي ایم سره څه وجه بس عمران چې څنګه راغی تاسو چې هغه ریټ وګورئ د سټاک ایکسچینج هغه نو زموږ ملک اول په کم پوزیشن کې و او اوس په کم پوزیشن کې دی او تاسو بیا خاص کر زموږ دې صوبې کیفیت ته وګورئ چې لس کاله زم په دې صوبه کې د پی ټي آی حکومت تیر شو د هغو څه آوټپوټ دی د هغو آوټپوټ وروره هېڅ هم نشته لکه الټه د دې اختر لروره د استادانو تنخواګانې نه وي. دا راته ووایه د عمران خان د ګرفتارۍ او بیا د هغه د پارټۍ د ختمولو هم چونکې کوشش روان دی څه ګڼئ چې ختمه شوې که نه پارټي خو نشي ختمېدی دا خو اولنۍ پارټي خو نه ده زه د نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتمه وروره په نیشنل پارټۍ باندې بین لګېدل بیا پې پابندي بیا هغو ان پي جوړ کول نه پو بیا دغه شوه ان پي شوه نو دې چې هېڅ قسمه دغه نشته. ووایه د ملک چې کوم سیاسي صورتحال روان دی ته په کوم نظر باندې ګورې او که د انتخاباتو اعلان وشي مرګرتیا دې د چا سره ده پی ټي آی په دې موجوده حالات کې خو به زه تاسو ته دا ووایم چې نن سبا هر سړی د ځان دپاره دی صحیح شو لکه زما استاد دپاره څوک دا د حق خبره نه کوي او پاتې شوه د ووټ او د دې خبره نو دا خو لکه ظاهري هر سړی نه شي لکه اوس ویم چې ماښام لګېدی شي چې زه نه یم خط کره باندې نو زمونږ دپاره خو که سوچ وکړي پی ټي آی به دې ښه ده چې لکه مونږ کې شعور پیدا کړو لږ ډېر موږ دغه راکړل موږ خپل ځان وپېژندو چا موږ د دې کلي خلک یو باشنده خلک یو مطلب د نورو حکومتونو کې خو مثال به دې داسې کړو رابلې جولا بړې په دې کې دا ده چې د چا خبره که نور څه نه وي زمونږ د دې کشري کل په کې لږ ډېر څه حیثیت را پیدا شو هغې باوجود لکه هر سړي ما لکه دا ځان وپېژنم چې زه پلان کې یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني ستاسو او ستاسو د چینل مرګري زه به راته یو څو خبرې په شارټ کټ په الفاظ کې وکړم څنګه چې تا ته پته ده چې په دې ملک کې نن سبا د پی ډي ایم کوم حکومت ته یا نگران سیټ اپ دی نو د مهنګایۍ شره ډېره زیاته سیوا شوې ده. مهنګایي په داسې انداز روانه ده چې یاره د غریب سړي د برداشت نه بار ده که ته د بجلۍ بلونو ته وګورې که ته د ګیس بلونو ته وګورې که ته الریډي د کم چې زموږ روزمره کم سامانونه دي ته د وړو قیمت ته وګوره د غوړو ته وګوره چینو ته وګوره نو خلک د چا خبره کوي د هغې زوړ قدر بدله در شي. موږ له د عمران خان هغه قدر راوستو چې یاره خان صاحب کار څنګه و عمران خان خو د دې ملک دپاره ټیک و په دې ملک یو روزګار یو سیسټم و روان و هغه شی چلېدو دو خو اوس هغه شی نه د حکومت په چلولو پوهېږي نه په هغې سیسټم پوهېږي او غریب سړي د غریب سړي نه یې چغې ویستې نو مونږ وایو چې یاره د ملک د داسې خلک پکار دی چې هغه د ملک سره سنسیري د دې خاورې سره سنسیري د دې علاقې سره سنسیري. دا راته ووایي د پاکستان تحریک انصاف د ختمېدو خبرې روانې دي د پارټۍ تاسو څه وایي دا پارټۍ ختمېدی شي که نه؟ نو د پیپل پارټۍ ختمه نه شوه چې دوی د څومره ضیاء الحق څومره زور لګولو دا به څه ختمه کړي او چې دا ختمه کړي نو دې نه به نور څه غله راولي نور به څوک راولي که نه په دې نن سبا وخت کې د چا سره ملګرتیا کوئ؟ هله بس عمران خان ته ګورو سترګې خو زموږ عمران خان ته وایي چې یاره ګوره که چېرته دا حالات صحیح کړي